إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. سورة دخانو آخری رکو دا مخی آیتونو کی بنی اسرائیلو باندې د انعام تذکره وا هغې باندې احسان شوی و فرعون چې ولا کمی سزاګانې ورکولې کمی سختیانې پرې راوستل وې د هغې نه اخلاص کو الله رب العزت ورلا غورواله دا خلقو باندې ورکو دنیا کې ډېر شي خلق دي نو څوک ژوند نرستو مرګ او د مر نرستو بیا ژوند مني او څوک نه مني څوک وایي دغه ژوند دی ورپسې مرګ دی بس خبر خلاص شوه الله رب العزت چې دا انسانان پیدا کړلی انبیاء علیهم السلام را لېږلي نو هغه په دې تعلیم پکې دا پکې یو ضروري خبره وه چې مرګ به نو د مر نه وروسته به بیا بل ژوندي حساب کتاب به او جزا او سزا به ولی الله رب العزت دا انسانان پیدا کړي د امتحان دپاره لیبلوکم ایکم احسن عملا چې کوم یو ښه عمل کوي نو ښه عمل پته خو دلته ونه لګېده د چا عمل ښه و د چا ښه نه و پته نه لګي یو ځای په کار دی چې په هغې کې پته ولګي چې چا ښه کړلی او چا بد کړلی چا چې ښه کړلی هغو حوصله افزایي وشي هغې له د هغې بدله ورکړی شي او چا چې بد کړلی نو هغه له د هغې سزا ورکړی شي بیا تخفیف دنیوي و دا خلک که ځان ته ډېر څه وایي نو مخکینو خلکو په شانتي دین نه دي د هغې په شانتې طاقت یې نشتی د هغې په شانتې مال و دولت ورسره نشتی اولاد یې دومره نشتی بدنونه یې دومره نشتی مخکینې خو ډېر وو هغه مې تباه کړلي نو دي راته څه دي وایي قیامت د ورځې څه بعضې حال هغه ذکر کوي قیامت په ورځ باندې څوک به یو دوست د بل دوست دپاره یو ملګری د بل ملګري دپاره یو استاز د خپل شاګرد دپاره پیر د خپل مرید دپاره هېڅ په کار به نه راځي په کار به هغه څوک هغه چاله راځي چې هغه دنیا کې ایمان یې راوړلی عمل صالح یې کړلی په خپله باندې بخلی شوی دی نو دی د بل دپاره چې هغه هم ایمان ځان سره وړلی خو د بعضې اعمالو د وجې نه رانیوی شوی دی نو هلته کې هغه په کاریږي بیا خو د مشرک ملګری د مشرک پیر مرید استاد شاگرد وغیرہ دا په کار نه راځي اوس دې ځای نه جهنم کې بعضې حالات دي د هغې تذکره کوي خلکو له به سزا ورکولی کېږي نو د هغې د سزا تذکره ده دنیا د حال به ورته هم پیش کوي او بیا ورپسې د جنتیانو د هغې تذکره کوي د هغې د جامو د هغې د حورو د میوو د هغې تذکره ده آخر کې مسله ذکر کوي ان شجرة الزقوم
یقینا ونه د زقوم بوټی د زقوم زقم بوټی هغه ډېر غټیږي سمه ونه ترې جوړه شي بعضې واړه وي بعضې غټیږي نو ان شجرة الزقوم یقینا ونه د زقوم طعام الاسیم دا خوراک به د غټو ګناهګارو مشرکانو کافرو کل محلې په شان د ویلې شوي تانبې به تانبه چې ویلې کې داسې به ګرمئ یا کل محلې په شان د تلچټ ورته وي د تیلو ویخ نو تیلو ویخ چې نو هغه سخای ګندي هغې په شانتي وي زقم دلته کې خو ښکاري پاک ښکاري پاک به یې دغسې بعضې خلک هغه زقم هغه غوټۍ به کولاو کي او هغه دننه نو دا دغه له پاسه دا څه چې دا تلر کي دننه یې خوري نو دا به داسې وینا داسې بنئ کلمحلې هغه سقا به یې ښه تیلچټ په شانتي به د تیلو د ویخ د هغې خاورو په شانتي وي او بیا داسې چې ګرم کړی شوی داسې به ګرمي تیل چې خوټ کېږي نو لاندې دغه تیلو له بیا سړی بیا ګوتې نه شي وروړی بعضې څیزونه چې کله ګرم شي نو هغې ته بیا نږدې کېدل ګران شي یغلی فی البطون خوټ کېږي به په خېټو کې نو خېټې دی چې واچي نو هلته کې به هم خوټ کېږي که غلی الحمیم په شان د خوټ کېدو د ګرمو اوبو نو اوبه ویلی شي خذوه وینیسئ څوک دی دغه مشرک کافر راوینیسئ فاتلوه الى سواء الجحیم نو رای کاگئی واروائی چوئی مزد جہنم تا خذوه فاتلوه رای کاگئی وئی میز د جہنم تے واچوئی نو ثم صبو فوق راسه من عذاب الحمیم نو واچوئی پسر لپاسا من عذاب علی حمیم دا گرمو ابونا گرمی اوبو دی خود کېدلې اوبو دي په سرلپاسو واچوئ نو چې واچولی شي پې نو هر څه به وسوځي نو مخکې طعام الاسیم دا ځای د جهنمیانو دی خوراک د جهنمیانو دی جهنم ته واچولی کېږي نو سکي به هم ګرمې اوبو او اچولی کېږي به هم ګرمو جهنم ته او اچولی کېږي پې له پاسه هم ګرمې اوبو نو ټول به وسوځي بد شکل به جوړ شي دغه مشرکان دي کافر دي مومنان هغه خوش قسمت خلق دی آخری خاتمه ته اعتبار دی الله رب العزت دې موږ د دغه قسمه خلکو نه مشرکانو کافرانو د هغې د عقیدې نه په هغې باندې د مرګ نه دی الله موږ وساتي نو جهنم کې به ورته ویلی کېږي ذق اوسکه انک انت العزیز الکریم یقینا ته خو وې ډېر غالب وې او ډېر عزتمن وې په دنیا کې دغه ځان ډېر غټ ګڼو زه ما ته به څوک څه ووایي ما له به څوک سزا راکړي ما به څوک راونیسي ما به څوک راکاږي زما په سر به څوک اوبه واچوي یاد لګي د چا وس بس نه رسي وس داسې نه رسي نو ویلی کېږي ورته ذوق اوسکه اوس
دنیا کې خود ځان ډیر غټ غټ دکاو، تکبر دکاو، لوی دکولا. انک انت العزیز الکریم، یقینا ته وی ډیر غالب، ډیر عزت من وی، ډیر غالب وی، ډیر شریف دی، ځان غټ تی جوړ کړو، ځان نه ډیر شریف جوړ کړو. الله دې نه منو، د الله رسول دې نه منو، قرآن دې نه منو، نو ان هذا ما کنتم به تمترون، یقینا دا هغه څه چې تاسو یې په دې باندې شک کوونکي. شک یو کاو، توحید کې شک و، قرآن کې شک و، پیغمبر کې شک و. دا شکونه چې کول نو لاړ، نو دا هغې شک د وجې نه لاړ جهنم ته. ان هذا ما کنتم به تمترون، نو دا دیزی پورے حال دا دغی جہنمیانو شو. نو ان المتقین فی مقام امین، یقینا متقیان خلق پا زید امن کی بئی، خیست زیبئی، امن زیبئی. فی جنات و عیون، پا باغونو کی بئی او پا چینو کی بئی، جنتون دی، باغون دی، و عیون او چینی دی، خیست زیون دی. یلبسون من سندسن، اغوندی بدی داغی نرو ریخمونا وستبرقنا و دغٹو ریخمونا متقابلین یو بلتا مخامخ بناسی. کم چی قام قبیله دا ناغی بارکی علماء لکی چی یو بلتا مخامخ بئی، دا یو بل سٹ بنینی وئی، اسی بناسی یو بلتا چی سٹ با دا یو بل چاہتا نخ کاری. نو کله چې سړی دغه سي ګول دایره کې ناسي، نو بیا یو دبل سټ نینی، نو اغوندی بدی. یلبسونا من سندسن، دا ریخمونا، ریخم دنیا کې حرام دی انسان د سړو د پارا د دې اغوستل. واستبرقین او غټ ریخم، بعضی نور زینو کی راضی استر بے دا استبرقی لپاس با نری ریخمی، نو دننا پکیت استر چی دے ناغ بے دا غٹو ریخموی. متقابلین یو بلتا مخامخ بئی. کذالک وزوجناہم بحور عین، دارنگی دا ورکڑی منگا دیلا و نوری بورکو دیلا. وزوجناہم اپنی کاب ورکو منگا دیلا را حور عین، خیستستر گوالا حوری. حوری بئی، خیستستر گوالا بئی. اللہ وی دا بول پا نکاح ورکو، دنیا کی ہم آخرت کی ہم. دا بعضی سیزونه داسی چې هغه یو ځای کې جایز او بل ځای کې ناجایز چلیږي، لیکن د خزو د سړو مسله داسې ده چې په دنیا کې هم نکاح دی، نو په آخرت کې هم نکاح دی. وزوجناهم، الله وی په نکاح باندې به ورکو منګه دیلا، د دې نکاح به وکړو دیلا به جوړې ورکو حور عین. یدعون فیها بکل فاکهۃ آمنین، غواړي بدی پدې کې هر قسم میوه یی په امن باندې، امن و امان کی بئی. لا یذوقون فیها الموت الا الموتۃ الاولی، نبس کی دی پدے کے مرگ مگر آغا کم مرگ چی اولنے دے سکلے، اولنے مرگ چی کم سکلے نو آغی سکلے بس. بعضی خلق ہوئی مرگ سکلے نو دا سکا دے دمر سکا دا خوا مرگ اسکو مرشو نو بیاور پسے مر دے دینو قیامت کے برا پاسی. بیا ورستو ورپسې بیا مرگ نشتی. دارنگے بازی وئی چی مرگ اوسکو
نو چې څنګه مرګ اوسکو نو د دې یو عالم نه لاړ بل عالم ته، هلته کې بیا بل ژوند دی، بیا دلته کې یو ژوند دی، نو ورپسې چې دی مړ شو نو ورپسې بل ژوند دی، نو بیا به قیامت شي، نو هغه بیا بل ژوند دی. نو دې وجې نه وایي لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، نبسکی دی پدے کے مرگ الا الموتة الاولى مگر آغا مرگ چی اول سکل لے، اولنے مرگو کله چې انسان نو نشو نو کله چې پیدا شو نو ورپسې مرگ راغے، نو چې مړ شو نو ورپسې بدل شو، منتقل شو عالم برزخ تا، نو عالم برزخ کی بئی آغا وقت پوری چی سو پوری قیامت شوی نہیں، نو قیامت بشی، باس بعد الموت بشی، نو خلق بیا را پاس ولی شی، بیا براوزی قبرونونا راجوندی بکڑی شی، یو آغا جوند دے، دے وقت پوری دا مرگو، مرگ خو پلک ساتھ کی گی، نزک و توئی سکل و توئی. وزیر علیہ السلام بارکی قرآن کریم چی ذکر کر لی، نو فاماتہ اللہ مئات عام، نو اللہ اغا مڑکو نو سل کالے مڑکو، اسی نوئی فاماتہ اللہ مئات عام، نو اللہ مڑکو دے نو ویساتو سل کالا مڑ، مرگ پا لگ وقت کی رازی، لگ وقت کی راغ مڑ شو، نو بیائی مڑ او ساتو ویساتو نو سل کال پی تیر شو، نو سم باسو نو بیائی را پورتکو. کلچے جنتیان جنت تلاڑ شی، جہنمیان جہنم تلاڑ شی، خبر اخلاص شی فیصلے میسلے ټول اخلاص شوی، ختم شوی، نو مرگ براوستے شی، او مرگ با مر کړی شي، او اعلان بوشی الخلود لا موت، نن پس ہمیشگیری دا، مرگ بنائی، مرگ ختم، خبر اخلاص شو. نو لا یذوقون فیها الموت، نبرازی پدی بانے بل مرگ نشتے دق یو مرگو چی آغی سکل لے، ووقاهم عذاب الجحیم، او اللہ ساتل لی دی لرد عذاب دا جہنمنا، عذاب دا جہنمنا اللہ دی ساتل لی، جنت تراور سے دو. فضلا من ربکانو دا فضل لے استاد رب، اللہ فضل کر لے پدی بانے، ستارب پدی بانے فضل کر لے، احسانی کر لے. ذالک هو الفوز العظیم، او دا کامیابی لویا، دا لویا کامیابی در چی جہنم نہ بچو، جنت تلار نوے فقد فاز، سوک چی دا جہنم نہ لری وساتلے شو، وادخل الجنہ، او جنت تا داخل کرے شو، نو فقد فاز مخی ترشیو، دے کامیاب شو، غٹ کامیابی دقا دا، جہنم نہ بچ کے دل جنت تتلل. نو فضلا من ربک، نو دا فضل لے غروال دے فضیلت تے استاد رب دا طرفنا، اللہ فضل کر لے پدی خلق با اخفل فضل. جنت تا چیزی نو دا سڑے پخپل فضل پخپل عمل بائیں بنشیت لے، دا اللہ پا فضل بزی. اعمال زمانگا دا انسان بسے، دا عمل بسی، دا ټول سچی دی، نو دا اللہ فضل لے. دنیا کی کہ اسڑے عمل کئی، ایمان را ورلے، عمل صالح کر لے، نو منزی کر لے، نو روجینی ورلے، نو حاجی کر لے، نو زکاتی ور کر لے، نو اے پسور کر لی خپل کاری اسو، نا دا اللہ احسانو. اللہ والا توفیق ورکو دا دے، کنے دیر سے خلق دی جماعت تا ندی راغلی، منزی ندے کڑے، کور کیم ندے کڑے، دیر خلق دا سی دی گرزی، اللہ اغیل توفیق ندے ورکڑے. دا منگا چی راغلیو نا جو اس بار دا سڑے ہوزی سینے راویستری، ما خو جو منزو کو نا دا اللہ احسانو کو منگ بانے، اللہ منگ ما اخپل پیر زوان اکڑا چی منگ اخپل جماعت اخپل کور تراوستو،
دا نه چې موږ به ځان تکبر لویي فخر دا وکړو چې تا موږ مونځ کوو دا بل نه کوي نه الله ما باندې احسان وکړو چې خپل کور ته راوستم ماله توفیق راکړو چې الله ته زه سر په سجود شوم بعضی روایتو کې راځي دا الله رب العزت غضب ده دا الله رب العزت احسانات دي نو یو طرف ته چې ګوره دا الله رب العزت غضب هغه ډیر زیات دی وای کې سره دا وای ویوتنو هغه کې دا ټول اعلان وشي د ټول انسانانو په مخ کې چې دا ټول به جهنم ته ځي صرف یو تن بزي جنت ته نو دا الله د فضل او د احسان نه دومره دا هغه قائل چې زویم دا الله فضل او احسان ما باندې بکیږي او زه به جنت ته ځم او دا الله نه د یری په باره کې خبره شي چې دا ټول به جنت ته ځي او یو تن به جهنم ته ځي نو زه د الله نه دومره یریږم چې داسې نه چې هغه زه یم نو هر وخت کې د الله نه يرم پکار ده او د الله نه تمام پکار ده د الله د فضل امید دا ساتل پکاري فضل من ربک نه دا فضل له استاد رب دو طرف نه ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لویا کامیابی دغه ده فینما یسرناه بلسانک یقینا دا قران کریم منګه آسان کړل ستا په جب باندې لعلهم يتذكرون دا بار دي چې دا خلق پن واخلي قران کریم الله یې درلېګلې مې ده نو یسرناه بلسانک نو ستا په جب می آسان کړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوي نو بالکل په آسان باندې نن یو سړي توه دي چاټه کې نه ویلې وای وته نشي ویلې مخکې نه دې باندې مهنت کول غواړي وای با لکه وس چې کم وای قاریان دي لګیا دي خلکو ته قران نه وای نو اول وته وای الف با تا سا وته وای بیا زور او زیر او پیخ وته وای او بیا یو ځکی او بیا سک لګیای نو اخر بیا وته شروع کی قران وته شروع کی نو اول کې لګ ټکی وته وای بیا وته ډیر وای نو ال سره ویلې شي دا څنګه چې دغه سه دې به شروع کی وای با نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په انسانانو کې د چانا ذکر نه دکړي چا شاګرد نه پاتې شوی او هغه ته وایځه څه اول کې جبرئیل علیہ السلام راغې و اقرا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما انا بقارین ذل وستن کینم ما چرته مخکل وستل ندی کړي ما انا بقارین ذو قارین مولوستن کینم جبرئیل علیہ السلام ځان سره اونې ورا جوخه کو زور ورکو چې زور ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې دومره زور راکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زور خزانه زورو او ځان پهلوانو لیکن جبرئیل علیہ السلام زور اخو پر شانو چې زور ورکو وای حتا بلغ منی الجهد تر دې پورې چې زور می ختم شو یو کمزور سره یې هغه به زورور طاقتور سره په زورو کې ناغه صاحب بنشي زور می ختم شو فإنما يسرناه بلسانك نو یو پیری بل پیری درې پیری زور ورکو بیا وته وی دا 15 آیاتونه اولنی ابتدایي اقرا بسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دغه آیاتونه وی په یو پیری او یو لاړ خبر اخلاص شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الفاظ او کلمات آیات شي بیا چې به وی وحی چې بیا شروع شو
نو وی به رسول الله صلی الله علیه وسلم وسره زر تر وی نو الله رب العزت سورۃ قیامت کې رست راضی بیا او ای قرآن کریم پدې باندې تعظیم کوا لا تحرک به لسانک لتعجل به او تعظیم کو زر زر مخوز خپل جواب پدې باندې چې تعظیم کې پدې باندې تعظیم کوا لا تحرک به لسانک مخوز پدې باندې خپل جواب لتعجل به چې تعظیم کې پدې باندې تعظیم سره ہوئے نه زر زر مو وایا ځان مشقت کې تکلیف کې مغرزوا ولی ان علینا جمعه وقرآنه یقینا زمنګ په سیمه باندې دا جمع کولی بیا د دې لوستل نو بیا د تفسیر بیان ولی الله دا ټول زما په ذمہ دا بتا تقوم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سویل نو او هغه داسې قران کریم یې وې نه الله وی یسرنا بلسانک ما آسان کړل دا قران کریم ستا په جبا لعلهم يتذكرون د پاره دا خلق پن واخلی یو انپړ سړی هغه قران وای او بل تب ته قاری وای هغه قران وای ټول کې زمکه اسمان فرقي حال دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د قاریانو قاری دي قاریانو استاد دي فرتقبوا نو انتظار کوا انه مرتقبون یقینا داخلكم دي د انتظار کوونکو نه داخلكم انتظار کوي ورځ را روانه ده قیامت را روان دي حساب کتاب را روان دي دنیا کې خلک لګیا دي انتظارونه کوي څوک د یو انتظار کوي څوک د بل څوک د یو د مرګ انتظار کوي څوک د بل د مرګ انتظار کوي قیامت ته ټول روان دي وخت ورځې رو لنډي سورت ختم شو سورت کې مسله وا د شبهه جواب وبکی یو او سورت کې خاص داوي چې فما بکت علیهم السماء والارض اسمان او زمکه په ونه جړل آیت تذکرہ وا دانګه سورت کې خاص تذکرہ د شجرۃ الزقوم د جهنميان لپاره دغه تذکرہ وا ان شجرۃ الزقوم یقینا ونذ الزقوم طعام الاسیم دا خوراک د غټو ګناګارو کلمول په شان د ویلی شوی تانبه یا د تیلو د ویخ یغلی فی البطون چې خټ کېږي با په خېټو کې کغل الحمیم په شان د خټ کېدو د ګرمو بو خذوه ویني سي فاتلو نورای کغه الى سوائل الجحیم منز د جهنم تا ثم صبوا فوق راسه نو بیا واړوي په سر ل پاس د من عذاب الحمیم د ګرمو بونا ذق اوسکا انک انت العزیز الحکیم یقینا توي په دنیا کې خو ته ډیر ځان دي جوړاو چې ز عزت منی موضوع کریم ما ز غالب ما زورور ما ز عزت مند ما ز شرافت والم ان هاذا ما کنتم به تمترون یقینا دا اغسی تاسو په دې باندې شک پدې کې یو شک کاو ان المتقین فی مقام امین یقینا متقین خلق پزه دا امن کی وای فی جنات و عیون په جناتونو کې او په چینو کې وای یلبسون من سندس او اندی بدی دا نرور خمنا واستبرق او غټ خمنا متقابل یو بل ته مخامخ بناسی کذالک دارنګ لکه څنګه چې ورکړل موږ دیله د نور سيزونه نو وزوجناهم پنکاب ور کو دیلا بحور عین نکاح وکو دی د حور عین سرا او حور سره چا خستستر ګوال دی يدعون فيها غواړي بدی پدې کې به کلی فاکهات امین هر قسم میں وی یبا پامن مانے لا یذوقون فیها الموت نبس کی دی پدے کہ مرگ الا الموت تلولا مگر آغا مرگ چی کمی سکل لے ووقاهم عذاب الجحیم او اللہ سات لیدی لرد عذاب دا جہنمنا فضل من ربکا دا فضل لیستا دا رب دا طرفنا ذالکا هو الفوز العظیم دا لو یا کامیابی فإنما یسرناو بلسانک یقنا منگا آسان کرلے دا قرآن ستا پچوبانی لعلهم یتذکرون دا پار دی چی دا خلق پنواخلی فرتقب انتظار کوا انہو مرتقبون یقینا دا خلقم دی دے انتظار کون کنا اللہ رب عزتی مولا قرآن و سنت بادام التوفیق رہی اللہ رب رضا فی دنیا سلام